اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. ایت نمبر 2 ان الذین آمنوا تاکید سرا کسان چه ایمان راوړ دي والذین هغه کسان هادو چې يهوديان خپل زمانہ کې څه شو خو کې ور سره دي خپل زمانہ کې ځکه دا غي زمانہ کې يهوديت سیدینو د عیسایانو زمانہ کې عیسایت سیدینو صحیح شو. والنصارى النصارى د خپل زمانه د عیسی علیه السلام زمانہ کې مسلمانان څوک نصارا د موسی علیه السلام زمانہ کې مسلمانان څوک يهوديان. والصابئین او صابئین د دې پیغمبر زرادشت علیه السلام د دې پیغمبر نامه وا زرادشت خو لکه څنګه زردشت نو عربي کې زرادشت اوس دغه زرادشت پیغمبر لکه څنګه چې عیسایان د عیسی علیه السلام نه بعد مشرکان شو نو صابئین هم د زرادشت نه بعد مشرکان شو. عیسایانو د عیسی علیه السلام نه بعد جیسس تلاړو دی سیوکړه جیسس دا شرک دی جیسس تلاړو ورته دا شرک دی نو دوی په دې مشرکان شو او د زرادشت امتیان هغه د هیوللی باډیز عبادت شروع کړ د ستورو عبادت شروع په دې مشرکان شو او په خپل زمانہ کې مسلمانان. د دې وجه الله تعالی وایي چې دا د موجوده زمانه يهوديان نصارا او صابئین نه یادو من آمن بالله من آمن بالله غسو چې ایمان راوړو الله باندې والیوم الاخر ورځ اخرت باندې وعمل صالحا عمل کړو صالح فلهم اجرهم عند ربهم دوی د پاره اجر د دوی دی پنځ د رب د دوی ولا خوف علیهم نبیر دوی باندې ولا هم يحزنون نبدوی فکر ملکیږي وإذا خذنا میثاقکم در دې ځای ته آیت تر عما تعملون پوری وما الله بغافل عما تعملون آیت نمبر 3 دے رہنا تر آیت نمبر 3 پوری درې گندګۍ د بنی اسرائیل ذکر کی سو گندګۍ درې گندګۍ د بنی اسرائیل ذکر کی لومبنای گندگی دائرہ آیت نمبر 3 پیتنا تر آیت نمبر 6 پیت پورے دا چې تاسو اقرار داو چې احکام به منو بیا مو مخ وګرځو دویمه گندگی د آیت نمبر 20 پیتنا تر آیت نمبر 1 پورے چې خو الله درته حکم وکړي چې یو غوا ذبح کړي نو خو بس یو غوا به مرانی ولې وا ذبح کړي به مو نو دا پیغمبر سره مو آرګومنټس پکې سره کول. درېمه ګندګي د آیت نمبر 2 تر آیت نمبر 4 پوری چې الله تعالی تاسو د پاره مړ ژوند وکړ تاسو ایمان په دې جوړ نشو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ يَا كَاغَچ وَاستَمُنْغ وَعَدَسْتَاسُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ احمد تداسو کا چې دې لایټونو تلرشه هغه لومبنه نمبر کړی دا او لاست 2 کړی دا نو ټول آف کا نه پنځه په کار دا کومه مړ کړي کم نمبر کړو بس ٹھیک وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ بس پرې د پکی
ٹھیک دی دا خیر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ يَا كَاچواغستمُنْغ وَعْدَسْتَاسُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ راوچتنو کستاسو لسرنو پاسا دا تور غر اللہ تعالیٰ دا تور غر پیدا سر راوچت کو ویدی کتاب بانے با عمل کوئی کہ دا شیر پرید مدنی نجی کو خذو ما آتیناکم ونسی ما آغا کتاب چی منتاز تدر کردے بقوت مضبوطیا سرا وذکروا ما فی آیات کے آغا احکام چی دے کتاب چی دے یعنی عمل پہ کری لعلکم تتقون دید پارے تاسو متقیان شئی ثم تولیتم بیا تاسو مخگردو من بعد ذالکا پس دے فلولا فضل اللہ علیکم کچرنوے مہربانی دا اللہ تعالی تاسو بانے رحمت دا اللہ لکنتم من الخاسرین نشیبوئی تاسو دا نقصانی خلقنا لوزرنا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ دا اس خطاب دے آغا یہودو تا چی پا زمانہ دا رسول پاک کی جوان دیو دا زمانہ دا رسول پاک کی یہودیان آگئی تو اتاس تا پتہ نہ دا چی چا دا سیٹرڈے دا فشنگ وائلیشن کرو فشنگ پا سیٹرڈے دی بانے حرام شو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ أَتَاكِكْ سَرَا تاسو پی جندلی دی آغا خلق اعتداو منکم چیزیاتے کڑیو وائلیشن کڑیو دتا سنا فی سبتے پا سیٹرڈے کے فَقُلْنَا لَهُنْ اوے منگ دویتا یعنی حکم موکو چکونو شیطا سو قردتن منکیز قردہ مانا منکیز تصور تسوائی بزو بزوگان خاصئین ذلیل و خوار فجعلناها نو دای څه شو شو ټرانسفارمیشن شو یا ورته ډسفیګریشن وي ډسفیګریشن شو یا ټرانسفارمیشن شو ډسفیګریشن زمان ریډر په خلا فجعلناها نو ظلمون دا قصه دا ډسفیګریشن دا قصه نکالن عبرت لما بین یدیها دا خلق دا پارا چی دے کسی وقت موجود وما خلفا دا اغچال پارا چی دے کسی نرست راتل وموعظت انسیت کامل للمتقین دا اللہ نے یریدن کو دا پارا وَإِذْ قَالَ مُوسَى آیات کا چوئے موسیٰ علیہ السلام پوخ پلتا ان اللہ تاکہ سر اللہ تعالی یأمرکم حکم کیتاستا ان تصبحوا بقرہ چی ذبح کیتاسو بقرہ یو خاص قسم غوانا یو غوا او ماوی حکمت پا کسو تاستا یاد دی دی دا غوا بندگی بانے عادشیو دا مصریانو دا کلچر دا وجی دی با دا غوا بندگی کولا دا غوا عبادت دیکھو ہندوانی ہم کئی دا با دی نکانو نو دی دا غوا بند نا اللہ تعالیٰ ورطو یو غوا حلالا کئی دی دا پارا چی دا غوا عظمت دا زین نرازی دا غوا متعلق چې کوم د عظمت تصور دی چې دای دې نه راوځي د دې وجه دای پکې دلیته ولا علنا کار واغسته ارګومنټ څه د شروع کړل چې د موسی علیه السلام ته عادي کریزي خبر ده کړل ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره چې تاسو ذبح کوي او قالو دوی ورته وي اتتخذنا آیات جوړې مونږ لا حزوا مسخره تاسو مسخره وای ورته مسخره وای یعنی ته مونږ پر مسخره کې پچموزه کې قال او موسی علیہ السلام اعوذ بالله پناهوانم په الله باندې ان کون من الجاهلین د خبره چې شمس د مسخره کوونکو نه زکه دی بارکه مسخره کول د جهالت کې قالون دوی ورته يدعو لنا وغواړه موږ د پاره درخ پلنا يبين لنا تاسو ګورئ دا افیشل ټلیفون چې کله سړی کوي کنه یو افیسر چې اهم ټلیفون کوي بل ډپارټمنټ دا بل ډپارټمنټ جلته ټلیفون لرشي او دوی ورته وایي چې ډپارټمنټ فلانه افسر خبره کوم صحیح نه ممکن نه چې دوکه کوي بل څه ګټه ناغه ورته یې ته واپس ټلیفون کو خبره نه کړه دا سره لپاره کنفرمیشن لپاره چواکی دا خبر سره دغه افیس ناراضي دا خبر سره دا ورته هم ډیر لاله نه ښه دې چې موسی علیه السلام ورته غوال حالکه دوی ورته نه بیا ټلیفون کوي دا خبره کنفرم شي قالو دوی ادعو لنا ربک او غواړه مونږ د پاره د پروردگار پلنا یو بیل لنا چې بیان کې مونږ ته ما هيا چې دا څنګه واده د عمر په اعتبار
قال اوی موسی علیہ السلام انه تاکی سر اللہ تعالی وی انها بقرة دا یوغوادا لا فارض دیر زلن دا ولا بکر دیر زوانون دا غوان بین ذالکا میان حالت زوروالی زوانی مسکی ففعلونو کیماغ کار تو مرون چتا سے حکم کوئشی قالون دویورتو یدعو لنا وغوالمون دا پارا درخپلنا یبین لنا چی بیان کے مونتا مالونها رنگ سنگ دے قال وی موسی علیہ السلام تاکی سر اللہ ویلنا بقرتن دا یوغوادا صفراء زجردا فاقع خالص دے لونها رنگ دے تسر الناظرین خوشحالی کتن کلا دیر خالص جڑ رنگ دے چی کتن کے ورطگور نے پہ خوشحالی دی قالو دے ورطو یدعو لنا ربکا وغوانا منگ دا پارا دا پروردگار پلنا یبین لنا چی بیان کے منگتا مائیا صدا داغوا یعنی مینز دا عمل کون کی دا وکن دا یہ وکی کنک ان البقرہ تاکی سر داغوا تشابہ غلینا دا گڑا وڑا شو کنفیوز شو منگ بانے اگوا منگ بان سے شو کنفیوز شو وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ تاکہ سرمونگا کرزاوید اللہ تعالیٰ نو رسیدون کیو دی مطلوب تائن دا غاب خمخا پیدا کو پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ خوچ انشاءاللہ ہوئے کہ نئے ویلے کم کانو یطلبون البقرہ الى یوم القیامہ دی با دا قیامت تر رضی پورے لگیو دا غاب پیدا کرے نو انشاءاللہ والا خبر آسان اکرا نو ہر یو کار چی سڑے دا سبا یا دا بل دا تیرا دا کئی نسلی وی وصر انشاءاللہ کہ دا خدای کو خیر قال اوید انہو یقولو تاکہ سر اللہ تعالی وإنها بقرة دا یوغوادا لا ذلول ذلول مانا مسخر ندا مسخر مانا جوتی شوی ندا منگ ورطا جوتی واری چی عمل بانے عادی کے ندا سورسو آئے عادی شوی منگ ورطا جوتی واری چی پا یو کولو بانے والا عادت ورکی زکر دا خب ٹریننگ ورکی کنا ایسا وی وی نہیں کئی کہا سے کئی نہ آزے کو نہ کری وہ زمیندار لے گیا کہ تاز ورسوائی جغی پی خودی پا دو باتی تاز جغوائی اگر جغی پی خودی بیرستو یو رسائی سر ور پسی گٹا تڑلی ننم بے اصل اصل پلارو مارو بانے گر صحیح بیا رو ور پسی چرتا یو آچائی صحیح دغی عمل تا جوتی کول ہوئی صحیح نزکلا عادی شی نمونگرتو دا جوتی شوا لا ذلول دا غادین دا تسیر الارضا چی اڑویزمکا ولا تسکل حرصا انو بکی فصل زکلی بانے راحتم گردائی سکیتے وہ پھر او بس مسلمتن لاشیت فیا دا محفوظ رد طول نقصاناتنا لاشیت فیا سڈیفیکٹ یا مخالف رنگ پکی نشتا قالو دے اور توے الان اس جیت بالحق راتر دے اوکل پسی خبر اس پا خبر پوشو فذبحوا نذبح کداغوا وما کادو يفعلون انو قریب دوی چې دا کار کړي وي زکه چې دوی وي د غوا لارول د خدای لکه چې خدای لاله دا وداسه ها لکه چې خدای لاله د بندګي کوله دا یو قصه اوس بل قصه وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا آیات کئی چې تاسو قتل ک نفسا یو کس نامه و عامل اده د تر زامنو قتل کړو د جائیداد لپاره د پراپرټي لپاره سره لپاره قدر کړ پراپرټي لپاره ان د شپې قدر کړو پته نه لګید څنګه پته نه لګید چې چا قدر کړي وي ان هغه تر ځامن په خپل موسی عليه السلام ترال لري زموږ د تربیه چا وجل دي صحیح نو پته نه لګی چا بوجل ته خدای ته پوښتنه کوي دا چا وجل دي خدای ته پوښتنه چې دا چا نه الله تعالی ورته وي د ډیډ باډي د الله سره واري په یو ځای باندې ورلو وایي یعنی د بدن یو جزء له د بدن په بل جزء باندې ویلې بار ژوندې شي فرصت ټایم چې له اوخه کې فلاني فلاني صحیح وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا يَا كَيَاغا نماوي دا د هغه زمانه کلوننګو سیف الله خان دا د هغه زمانه کلوننګو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا آیات کئی آغا چه قتل کتا سیوکس فداراتم نو جگرم پیدا شفیع دغی مقتول پا قصہ واللہ مخرج اللہ تعالی رائستن کے امادا خبر کنتم تکتمون چه تاسو پتولا فقلنا وی منگا اضربوہو چه اوہی دامنے بے بازی پا بازی د جسی د دیمری پا بازی د جسی کفال نشاء جوندش الله تعالی فرمای نصرف دا چې هغه مړي خپل قاتلان خپل زخم دای مړ کړي وي دا د څه ولاري
هم دای مړ کړه موسی علیہ السلام دې قصاص کوي دوی څه کوي دیکھ خو الله تعالی فرمایي او حکمت پکې بل راووته چې ما تاسو ته observation درکې چې الله تعالی ومړي دغه ژوند کوي الله ومړي دغه ژوند کوي په یو ذره بل ذره سره ولګي او اعلی فشار برا ژوند شي حدیث کې راځي امام مسلم حدیث نقل کړی دی ډیر ټیکنیکل حدیث دی دا پیغمبر اسلام کومه خبره ټیکنیکل ده چې څومره ټیکنالوژي په وړاندې کیږي نو د یو خبره تصدیق کیږي صحیح شو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کل بنی آدم یاکله التراب بنی آدم چې کله مرشي نو د ټول بدن خاورې وکړي د ټول بدن خاورې وکړي الا عجب الذنب مگر عجب الذنب نه خوري اوس عجب الذنب خو لغوي اعتبار سره دا بیک بون دکن مونږ ورته نملا تیر وای تاسو ورته وای د شاتیر دا د شاتیر دا د شاتیر د دې دا بالکل انچ د لاندې طرف ته نو دغه ځای داسې ښکاري دی وجه په ډارون وي د انسان مخ کې لګای و صحیح شو ناس سره سولې دلې ده نو سوې د نو انسانانو ډارون ته ورسې ده دغه دکنه وي چې لګای و او بيزو وي دا څه دا بيزو وا بس مکه باندې دا ناشته ده الکای وای ټول دغه د باندې لحظه تلکای کړ شي ده صحیح شو انت لکای زمون شیخ ډېر عجیب خبره کړه دا ډارون خالص خارو دا ډارون به خالص خارو ځکه چې انسانانو کې خصوصا په درو دینونو کې يهوديانو کې نصاراو کې مسلمانانو کې دا د ختمي د عمل قرار روان د ابراهيم عليه السلام زمانه نه کله روان ختمه تاسو نه تول وایو د معصومانو سنت اول ناغوي چې کچر ده د بيزو لکای الته سوې دلې و او رسول نسل ټول به لکای پیدا کیږي نو په کار دي ټول انسانانو سنت کړی پیدا کړي صحیح شو دغه ټول پلاران سړي سنت کړی دي ها نه اني هاو اوس عجب الذنب خدغه ځای ته وای دا د شاد ترکم اخیری سچ ده خو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې انداز خبر وکړه نو صحابه اهل لسان او په دې نفس معنا باندې پوهیدل خو هغه باټم لاین پک چې دغه معنا مراد نه ده د دې وجه هغه تاسو کو ما عجب الذنب یا رسول الله دا عجب الذنب څه شی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی مثل حبه خردل مثل حبه خردل دا د شرشم وای مسترد سوای شرشم نو عرب اپ صادقه لو کوزای په مایکرو بایولوژي باندې خو نه پیدا کپیدل په مایکرو ټیکنالوژي باندې پیدا نه پیدل او صادقه لو کله میدار د وچه علاقې یعنی د وړو کې شی مثال چې ورکونه سره د شرشم دانا لکه څه دومره وړو کې شی لکه هر چاته مثال ورکې اوس ته جلال چې واپس خاندان ته میوان ته نو د میوان ساده خلک چې دی د کمپیوټر خبر شروع کړي د کافر کی آی وایي د دوه کیده خراب شوی ده میموري لري چې دوره غو نشه ده او پاره کې د قاضي سے لس غنټې درس باندې دوره شه ده لس وایي به تلل غواړي وایي به کنه سبا یې څه کول غواړي دې تلل غواړي ځکه چې دا راځي له پروت بار خبره ده آی ته وړو کې شي خبره بکې نه شرشم دانه بولته یاده ځکه په دې پوېږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی عجب الذنب لکه د شرشم د دانې غوندې شی یعنی ډیر باریک شی انساني بدن کې حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل منه یخلق وفيه يركب دغه شرشم د دانې غوندې کوم ذره چې ده د دین انسان پیدا کول شي وفيه يركب ارده بدن گروث په دغه باندې ډیپند دی صحیح شو نو موږ ورته نن زمانه کې څو سیلز وای ورته ډي ان اي وای ورته موجوده زمانه ورته څو وي ډي ان اي ورته وي سیلز ورته وي چې انسان پیدا کیږي هم دغه شی نه او ډیولپمنٹ په دغه شی باندې کیږي خبر دین کړه نو اوس پته ولګی دا چې هم دغه یو ډي ان اي راغینه بل الله تعالی بیا د کلاونینګ کړه پاتې شي خبر دین کړه سفرا خانه ګوره سمره ټیکنیکل حدیث تا یاد کړه خان آغا مثال احمد ټیپ یادای اتا تر کمپیوټر څخه کړه تا ته د کمپیوټر کې دا اچولې کنه دی څه ما د نبی راځي چې ما ته موټر کې راځي ایران دی لاپ بلش نه د سره خو یو شعر دوره سنیوي راځي ان هغه ورته په دا کې واچي سو پاری سو اجازه دي او سوره عذاب نه تقریبا اته پاری مدازه کې نو تکرارون چې د بدام په کمپیوټر باندې چې مجدب کې مسنګ ني صحیح شیرشاد ایسو شیرشاد تاسو کله کله کور کې اوري کنه ما کمپیوټر ته دغه اپګریډ نو 2000 ها نظر عمل چې ما کمپیوټر خو صحیح کې یو خای کې مایکروسافټ نشته مایکروسافټ ورډ
نو پرنٹنگ ته نه کیږي مایکروسافټ ورډ ها انو ترغاړه کوم anyhow فقل نضربو ببازها وی مونگا او حی دامڑے ببازها فبازی جسر دے کذالک یحیی اللہ الموتا دغرنگ جون لے کے اللہ تعالی مڑے ویریکم آیاتی اخیتاستا نشانہ اقبلے لغلکم تاقلون دید پارے تاسو عقلو کئی او پدیزان پوئے کئی چیدہ باز مدر موت او لائف آفٹر ڈیتھ بوم اللہ تعالی دغسی ور کئی ثم قصد قلوبكم بیاسق شزن استاسو من بعد ذالک پس دینا فیک الحجارت ندازن شو پشاند تیگے پشاند راک او اشد قصوہ یا زیاد سخشو قصوتاً پسختے کے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اتاکی سر بازے دتیگنا لما آغدے تفجرو چروانے اداغین الانحارو دریابونا دریابونا عموماً دا چرطن رازی دغرن رازی وَإِنَّ مِنْهَا أَتَاكِكْ فَرَا بَازِيتِ جِ آغَدِ لَمَا يَشْرَقَكُ چِوچویگی فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَانُ رَاوزِ دَاغِينَ اوبو خود نیر پشکل نا وڑکی ہونے والی وَإِنَّ مِنْهَا أَتَاكِكْ فَرَا بَازِيتِ گُنَا لَمَا آغَدِ يَابِتُو چرا غرزेगे من خشیت اللہ دا اللہ دا یرنا یعنی دا خدای پا حکم باندے نو پتہ ہو لگے دا دالتا مسئلہ ہو لگا پتہ ہو لگے دا چی دا اللہ تعالی د حکم نه بعد په انسانانو منون کو انسانانو باندې د دې اثر درې قسمه د دې اثر درې قسمه دا لومبنی اثر چې یو لوی دریاب کې روان شي دا هغه انسان دی چې د حکم خداوندی نه هغه فائدہ واغستا چې ځان ته او ډیر زیات مخلوق ته دا خیر ورسو د لوی نهر نه د لوی دریاب نه ډیر مخلوق فائدہ اخلي دا دیم لما یشقق فیخرج منه الماء دا داسې وړه د میوند والا ده صحیح چې دا هغه انسان دی چې ځان ته فائدہ ده او محدود انسانانو ته فائدہ ده او دا دریمه طبقه یا بیت من خشیت الله چې د صرف ځان لپاره فائدہ واغسته صحیح نو دا درې واړه to a great extent دا د الله نظر کې خلق څه فائدہ کوي واغسته د الله د حکم نه خو چې کم خلق ادروایز روان شي اصل بیڑا دا غی فرق دا ومن لا بغافل الذي الله تعالی غافل عما دا اغنا تعملون چتا سو کوم عمل کوي افتتمعون آیات تاسو تمل لري ان يؤمنوا لكم افتتمعون آیات تاسو تمل لري ان يؤمنوا لكم چې دا يهوديان بس تاسو د وجه ایمان راړي نه دای دوستی مستی نه کوي دای ایمان بارکی چا سره دوستی نه کوي وقد كان فريق منهم الله تعالی وی تاسو سره خیر تمل لري د خپل کتاب او پیغمبر سره عمل کړو وقد كان فريق منهم تاکي سره ویو ډله دوی يسمعون كلام الله چې اورېدې کلام د الله ثم يحرفونه بیا به تغییر وو چینج کو به من بعد ما عقلوا پس د هغه چې په معنا به پوه شو چینج به پکې راوستو چې په معنا به پوه نو چې په معنا یې پوه شو وي دا خو ډېره ګرانه خبره ده صحیح شو لغون دې امندمنت پکې پکار دی څه پکې پکار امندمنت پکې پکار دی زموږ شیخ په یو لطیفه ویله وی یو ملاسب سو یو ملاسب وی هغه ته دو کسان نوجوانان راغلل وی ورته سیبه دا شغال چې دی گیدړ وای سو ته لومبړ وای تاسو وای ها گیدړ باز لاندې گیدړ جلا خو شغال ټایپ شي صحیح نو گیدړ تاسو دوی گیدړ دی نه ها نه مونږه شغال ته گیدړ وایو جیکال وای ورته انګریزي کې ورته جیکال وای جیکال ورته انګریزي کې او هغه شغال دی گیدړ ها دې جیکال ته مونږ گیدړ وایو ها دې بل ته مونږ لومبړ وایو فاس سی هغه ته لومبړ وایو ها نه مونږ هغه ته لومبړ وایو چې کار ته لیدل وایو یو شعر په دغه په خپل شعر ها نو هغه ملاسب ته دوه کسان رالل ویسه به مونږ ښکار ته تلو نو ویسه شیخ مشکار نه کو خو بس یو گیدړ جیکال شغال جوړ تاسو وای یو شغال مو وښته او هغه بیا او خورنه دا حلال نه
ځکه وژشیو ناغه ورته ظالمانو حرام شی مخوړل څه کړي حرام شی مخوړل توبه واسه استغفر الله وای د لوګي مړی دی خو نه صحیح شو نو د مولا صاحب نوم مولوی میر جمال څه شو مو ادزوی نوم سید جلال هغه مزوانو هغه ورته مولوی صاحب سید جلال موسی یعنی استاد یې ها سید جلال عمره سره وې عمره سره شغال خړل دي ها نو مولا صاحب د غوسه ورله وی واضحه خبره نه کوي وی زورګه چې کتاب وګورم مسلې پسې ځکه مسله کې اوس پیچیده شو صحیح نو کتاب راواغستو ها وی دقه مسله پکې راووته نو خطرنم کې وې وی که خړل سي جلال وی دا ګیدړ بیا حلال وی نو دا يهوديانو په کتاب سره دا چل کو چې کړه سي جلال وی دګیدړ بیا حلال دا د کتاب را دي چې طالبان په وخت کې هغه څوک را دي چې ثم يحرفونه بیادی تغییر واغا من بعد ما قتلوا پس دا چاگی بانی پوشو وهم یعلمون حالانکہ دی پویدل چی دا تحریف لوی جریمہ دا لوی کرائم دی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ دا کار بیچا کو مولایانو بلکو دا تحریف کار بیچا کو ذکر مسئلہ سوک بدلو لشی مولا عام سڑے خو مسئلہ نشی بدلو او کو بدلا کنو خلق بکانو لی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اپا وقت دوی ملاوشی منافقان دی یہودو الذین آمنوا کسان سر چی ایمان راوڑے قالونا غویتوی آمننا منگو ایمان راوڑے دے وَإِذَا خَلَا بعضهم کلچی یواد شدو یوبل سر قالو نو بیا یوبل توی دا مخار که دا غیت سلوی چی منگو ایمان راوڑے کل پیغمبر علیہ السلام ذکر تورات کشتا محمد رسول اللہ ذکر تورات دا ذکر سیوی غیت سر آوٹ ہوئی وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اچکل دوی یوادش یوبل سرا قالون وَيَتُحَدِّثُونَهُمْ آیا تاسو بیانوی دویتا بما آغشی فتح اللہ چی پرانست دے اللہ تعالی علیکم تاس دے کلاو کردے تاسو وقت سکرسی آوٹ کوئی لیحاجوکم انجام کار دارے چی دیب آرگومنٹس کیتا سرابیہیم پتی خبر بانے عند ربکم پنیز در افستاسو دا قیامت پرز افلا تاکلون تاسو عقل نکوئی تاسو رخبل رحصتور واللہ سکور کوئی او نو اللہ تعالی وی خواہ دا مسلمانانو تبا اللہ دی خبری پتی چی تورات کے محمد رسول اللہ ذکر ہے دی بے ورطوئی اولی ذکر تے زنوام ورط چی ما تورات کے ذکر کرے اولا یعلمون آیا دین پوئے گی ان اللہ یعلمون چھتا کی سرا اللہ تعالیٰ پوئے گی پا خبر سرون چھدئیے پٹے وما یعلنون چھدئیے اخکارکے ومنہم امیون ابادر دی یہودیاننا امیون اللٹرٹ خلق کی سوک دی اللٹرٹ خلق کی لا یعلمون الکتابا ان پوئی گی پا کتابانے الا امانیہ بس رب خواہشات تابیدی سشیری وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ نَذِدُوی مگر گمانو نکے فَوَيْلٌ حَلَاكَتْ دِلِ الَّذِينَ داغ مُلَيَانُ دِيَهُودُ رَپارا يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ چلکی کتاب بِعِدِهِمْ پخپل گتو یعنی اخپل زان مرضای مطابق ثم يقولون بیا وَيَعْظَى مِنْ عِنْدِ اللَّهِ داد اللہ جانب نہ دے لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا دے دپارا چواق لدے بانے لگن دے دنیاوی عوض سر پارا احکام چینج کئی تو شی ورته ملاوشي فویل الله ولا کتدوی پارا مما بعاشین كتبت ایدیم چې لیکلې لا سندوی وویل الله ولا کتدوی تا مما یکسبون دا غشي چې دوی ګټه کوي وقالو دوی وای چې چا بو یې ورول چې دا سکوي خدای مخار کې جهنم ته بلار شي نه دی وینه مونږ ته پته ده یو سورہ دی به جهنم کیو لکه زمون نکاله جو سورہ دی د ګلکی عبادت کړو سورہ دی دا کی نو سروي خدای عبادت کړه بس سروي خدای بجانم کړو تیرو بیا بار روز وقالو دوی لن تمسنا النار نبرسیږي مونږ ته اور الا ایاما معدودا مگر د شمیر رضی نو الله تعالی وای خا دا کاونټ کوم ځای نه معلوم کو
قل تورتا اوایا اتخذتم آیا تاسو اغست دا عند اللہ دا اللہ پنزبان وعدا فلن یخلف اللہ وعدا حتی چ مخالفت بنکے اللہ تعالی دا وعدے پلے ام تقولون اکن تاسو وائیں پا اللہ تعالی خبر لا تعلمون چ پوئے گئے پینا بلا او من کسب سیئتا بلا او من کسب سیئتا چاچ گٹلے دے او بدیزان دا پارا وا حاتت بے خطیتو ادمر بدائی کلی دی چی گناہ پہ حاتا کردی دا اولائے کا اصحاب النار دغمل گردو دی ہم فیا خالدون دی بدے اور کے ہمیشہ والذین آمنوا کسان چی ایمان راوڑے عمل کردنے کو اولائے کا اصحاب الجنہ دغمل گرد جنت دے دی بدے کے ہمیشہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ خزدار دی آیت نمبر 3 اتیانا تر آیت نمبر 15 اتیا پوری 3 اتیا سلور اتیا 15 اتیا دیکھیں دا ذکر دے کہ بنی اسرائیل تا اللہ تعالیٰ وہی کہ دا ذکر خو مستاصل پلاران ہو کہ دا کردار دا ہو وزمون شیخ رحمه الله بوي الله تعالی وي د مدینه ورته وي تاسو نو سړي ځامن خو نه لا خو مودا څه کو تاسو سره سړي ځامن نه تاسو خو وعده کړی و چې احکام د الله به منو سبق احکام د الله به منو وسغه وایلټ کوي نمبر 1 نمبر 2 تاسو دا وعده کړو د تورات په اساس چې په دشمنای باندې بخپله مخالفه قبیله نه داغې د پراپرټي نه وباسو نه به مړو نه به د پراپرټي نه وباسو نه به مړو داغې وعده مو مخالفت وکړو وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ آیات کا چ مونږه استو وعده د بنی اسرائیلنا لا تعبدون چ بندگی بن کوي الا الله مگر د یو الله وبالوالدین احسانا اکوي بوالدین سره احسان وذل قربا رشتدار سره یتیمانو مسکینانو سره وقولوا اوای للناس خلقتا حسنا وګه خبره خیشته خبره واقیم الصلاة قائم کئی مزور کئی زکاة ثم تولیتم بیا تاسو مخگرزو الا قلیلا منکم مگر لگستاسو ننا وانتم مورزون احال دا لگ خلق اگر وفادار پاتی شو بیا ٹول بے وفاشتی وانتم مورزون حالدار تاسو مختاون کے وئی وَإِذَا خَذْنَا آیات کا چواست غستلی ومونگا میثاقکم وعدستاسو لا تسفکون دماءکم چنبتو یوئی وین اخپلی یعنی درون اخپلو وین اخپلی وَلَا تُخْرِجُونَ نَوْبَوْبَاسِ أَنفُسَكُمْ مانا دا اخوانکم نباو باسی رون اخپل من دیارکم دا کورن استاسونا یعنی اغیبا پا زور باندے و پا جبر دیکھ قبائلی تعصباتو نو دا قبیلی چی با قبیلی سر جنگ سے کم قبیلی چی با زور اورشانو پہ جلاوطن کل لا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم زمان پختنو کم دا جہالت زمانہ کی دغا چلو ستاسو ہوتا نو زمان وطن کی دغا چلو ستاس را دا پتہ نیستا چلو دا پورشتا چی کم قبیلی با زور اورشانو لبے کورنو سولو جلاوطن بے کل تاڑن جاتے ہو ثم اقررتم دا خبر ایڈمٹ کرے وا انتم تشهدون تاسو تروسر دے خبر گواہی ورکوي چې دا خبر خو مونږ ایڈمٹ کرے وا خبر مونږ ایڈمٹ کرے وا ثم انتم بیاتاسو هؤلاء دغکسان تقتلون انفسکم چې قتل وای رون خپل وتخرجون فريقا منكم من ديارهم اراو باس یودلا منکم دتاسنا من ديارهم ذکرون داغوینا تظاهرون لا تلو ملګرتیا کوي داغوی مقابله کې بالاسم د ګناه پاساس والعدوان عدزیاتی پاساس وهیاتکم سارا اپ جنگونو کې چې یو بل کسان قیدیان کړي وَإِيَّاتُكُمْ أُسَارًا اکراش تاس تقیدیان جنگی تو فادوم تاسو داوی فدیہ اخلی نو اس سے فدیہ بدائی غسطل چاہ ورکی دا سکوئی دا پا قیدیانو بانے پیسے غسطل نو دیوی داو کتاب کشتا جائز دی کسی کتاب کشتا جا اللہ تعالیٰ وی دا خوجیبہ خبر دا تا پوردو کی ضرب المثل دے میٹا میٹا حف حف
کڑوا کڑوا تف تف خوک خوک شي نو تیرا وای اجي دي خاطر نو تو کای الله تعالی وای تاسو خدای کتاب سره هم دغه چر کوي چې کوم شي تاسو له پایدي نا کتاب کې لیکل دي صحیح شو چې کوم شي اثر وایي هغه بیا ګورئ نه غو کتاب کې لیکل دي وَهِيَاتُكُمْ أُسَارَى اکراشتا تقیدیان تفادو نو تاسو داوی پیسی اخلی فدیہ وهو حال دادے محرم علیکم چی حرام گردول شوی تاسو بانیم پدا کتاب کی اخراجهم بے دخلی دوی دو کوروننا افتومنون بے بعض کتاب آیا تاسو با ایمان ساتے پسیسد کتاب بانے وتکفرون بے بعض انکار بکوی دبلی سید کتابنا فما جزاؤ من یفعل ذالکا پس ند بدل دا چاچ دا سکار کہ اللہ خزن مگر رسوائی دا پجون دا دنیا کے ویوم القیامت اپر وقت قیامت بانے یردون الى اشد العذاب دے واپس کولشے بوتلے بشی سخت عذاب تا وما اللہ ندے اللہ تعالی غافل عما تعملون دا شین چتاسو عمل کوئے سورہ نور سورہ نور آیت نمبر 6 نوالا تر آیت نمبر 250 پوری اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا منافقت تے دا خدای کتاب کی پک اینڈ چوز کول دا سشے دا منافقت تے شے با یا منی یا بتا انکاری کی گی توڑی نا دا سنے چی پک اینڈ چوز بکے چی خوب خوب شے او ترخ صحیح شو یاد شو خبر یاد ہاں آیت نمبر 350 نا آیت نمبر 6 لقد انزلنا آیات مبینات تاکہ سرا من نازل کرے دے احکام مبینات کہ ہر شے واضح کون کی مبین مانا ہاں ہر سشکارہ کئی واللہ یادے من یشاء واللہ تعالی ہدایت کے چاہتا چیرا دیو کے الہ صراط مستقیم نیغلارتا ویقولون او ویدا خلق آمنا باللہ چی ایمان مراوڑ دے اللہ بانے رسول بانے واتانا اوبیڈینس کو ثم یتولا فریق منهم بیا مختاوی اور دل دے من بعد ذالک پس دے وما اولئک بالمؤمنین صلی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دا سے خلق جس وقت سخت تراشی دین نہ مختاو کی دا مومنان دی نا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ اچکل دے ابللشی اللہ تا و رسول جانب تا لیحکم بینہم دا دے دا پارا چھ دا دے دا ڈسپیوٹس اور دا کانفلکٹس فیصلو کی دا دے جگڑو فیصلو کی اذا فریق منہم نو یو دلد دینا محرزونا مختاو ان کی وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ اکوی دوی دا پارا الحق کدا ورطا پتہ لگی چلا کم فیصلہ اللہ و پیغمبر کی نو فائدہ بے دمون کو ترازی یا تو الے مزغنین نو بیا رازی دے فیصلے تا پدون رازی یا فیصلے رازی پسبانے پدون افی قلوب مرضن اس اللہ تعالیٰ وئی چی دے خواہ دا دین کی پک اینڈ چوز چی تالا فائدہ در کئی نو رامنڈکے بورتا کہ فائدہ ستا مخالف لور کئی تبا پیو باسی افی قلوبیم آیا ردا سے خلق حضر کے مرضن دزر سے بیماری ہے دے خلقو تا دزر سے بیماری دا امیر تابو اکن دی لال دین باپ کی طرح سے پشک کی دی ام یخافونا اکن دی یریگی ان یحیف اللہ غلیم و رسولو چی اللہ و پیغمبر بدوی سر زیادے ہوگی دی دا خدای قانون تا سکن را دی چلی پتی یریگی چی خدای پیغمبر بدوی سر سکے زیادے ہوگی بل اولائکا هم الظالمون بلکہ دا کسان ظالمان خلق دے انما خبر دا کان قول المومنین چی دا مومن خبر دا فکار دا اذا دعو الاللہ ورسول چی کل دیل بلن ورپیشی اللہ و رسول طرف دا چی پیسلو کی مرد دوئے کہ ان یقولو نردی خبر دا فکار چی داوئی سمینا منگوورد واتانا او ممنن
واولئک هم المفلحون دا کسان کامیاب دي ومن يطع الله ورسوله سوچ obedience کوي دا الله او دا الله دا رسول ويخشى الله يريږي دا الله نا ويتقه تقوا اختیار فاولئک نو دا کسان هم الفائزون دا کامیاب خلق. نو واپس پر سبق دا کیا فتؤمنون ببعض الکتاب آیات سے ایمان ساتھے ببعض کتابانے وتکفرون ببعض انکار کوي د بعضینا فما جزاء ند بدلا چاچکای دا کار د تاسو نه مگر رسوایی په ژوند دنیا کې او پر ورځ د قیامت باندې بوتلې بشي الی شد العذاب سخترین عذاب تا وما الله بغافل النبي الله تعالی به خبر عما تعملون دا شنه چې تاسو کوم عمل کوي اولئک الذین دا کسان اشتروا الحیات الدنیا چې دوی غوړه کړې ژوند دنیا بالآخرت په مقابله د آخرت کې فلا يخفف عنهم العذاب نبشس پکول د دوی نه عذاب ولا هم ينصرون ان بدوی سره امداد کول شي. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وآله واصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران زي ما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه وجعلنا وسوره تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا.